کنن منګه ظلم کو زیاته کو ور یاد ساتئ که دنیا کې رانه څوک تپوس نه کوي او نه رانه کولی شي نه خدای به رانه تپوس کوي. دا کوم واقعات چې پرون شوي دي په یار حسین کې په دوبیانو کې دې ته انسان سوچ وکړي دا کس دې ته ولې تیار شو؟ یاره یو سړی وایي یاره خودکشي وکړه ظلم یې وکړه زیاتې وکړو خو د دې شاته سړی وګوري دا خپل بچي د لاس ورغل انسان سوچ وکړي بېګا داسې بچه ما دې خپل لور ته کتل ما د ده د زړه کې دومره رحم نه و څنګه ورغی په دغه ټایم او په دغه موقع به دې بچي څه ویلي وي نظامونه به څه ویلي چې دا پلار مونږ حلالوي ولې حلالوي کومې چغې به یې والي وي ځان به یې بچ کړی وي یا د هغې نه مخکې چې په نوخاره کې چا ژوندی یو لور خښه کړې ماشومه مونږ وایو یاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې داسې جاهلان نو هغه جاهلان خو هم شته هغه ظلمونه خو هم شته لږ په ځان رحم وکړو که نن مونږه ظلمونه کوو زیاتې کوو نو دنیا کې که څوک تپوس نه هغه خدای به زمونږ نه تپوس کوي او دا کس چې تیار شوی خو ځان جهنمي کو ماشومانو باندې انسان خفه وي خو دې چا هم دې ته تیار کړی دی واقعیت به تاسو ټول اورېدلي سبا د میډیا دور دی چې تیار کړی چا دی خپل ورور لالچ دی کور ته لالچ دی ځمکې ته لالچ دی او هغه په خپله به هغه بیان کړي وایي زما وروره وایي زما دا کور ستا شي تا نه نه غواړم نن موږ څه کوو په معمولي خبره جنګونه جګړې او بیا آخر کې حد او خبره دې ته ورسي چې د انسان راته د چرګې نه مردان ښکاري چې بس دستې وباسو موږ وایي څوک پرې تپوس کوي نو که دنیا کې دې تا نه څوک تپوس نه کوي الله قرآن کې وایي چا چې یو کس ووژو فکأنما قتل الناس جميعا گویا د ټول انسانیت ووژو چې خدای ته مخامخ شي څه جواب ورکړي لږ غونته کې ګزاره خپلو کې کوو او بعضې موقعو کې دا خبرې انسان حل کولی شي خو زه به هم ضد ونیسمه زه به هم نه زما به مني بل وایي نه زما به مني نو دواړه خپل ضد نیولی شیطان پکې منځ کې کار کوي در دې چې یو پکې خطا کړي نو دواړه په سر در په در شي یو په دنیا کې لاړ شي په ژوندون مړ شي او بل هسې مړ شي نو ولې داسې کوو زمونږ جنګونه پسې وي هره موقعو کې موږ دغه وایو زمونږ جنګونه پسې راځي خو په ځمکو راځي که نه نو چې زما مثال ما زه یو ورور یم ما ته پته ده چې زما د پلار جایداد 20 مرلې د مثال او زما پکې 15 مرلې رسي نو زه ولې ورور سره نښته یم چې زه پکې شپږ اخلمه زه ولې زما خوا کې مثال ګاونډي دی د هغه مثال 10 کناله پټۍ ده زما 15 دی ما ته پته ده زه ولې پول عوام او راښته یم ورته ورسم ما غلی پورې دا به ډېرومه نو څه چل به ورسره وکړي چېرته به یې وړئ په دغې باندې موږ جنګونه کوو جګړې کوو خپل دنیا هم ځان له خراب کړو آخرت هم ځان له خراب کړو خدای ته وګورئ خپل آخرت ته متوجه شو د رمضان میاشت راغله د بخښنې او د مغفرت میاشت راغله که موږ دا عمل وي زموږ دا کینې او بغض وي او په تمه د دې چې الله به راته بخښنه کوي نو دا بسې ګټي